تاکال کې د غیرت په نوم باندې یو قتل د خپل د ماما لور تختولې وا سکا ماماګان لګی شو او د خپل خورې قتل کو د خورې اوس د سعودي عرب نه واپس راغلو دین مخې د چې کومه د ماما لور تختولې وا د هغه هم ډیر زیات عبرتناک انجام شوی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو مرګرو درې څلور ورځې وړاندې د تاکال تاڼې په حدود کې علی ګړ سکول سره یو کس قتل شوی کله چې اطلاع ملو شو او پولیس لاړل او وی قتل نو آی او ځوان زلمیو الکو او هغه سره نوټ هیڅ کم نو هغه قتل شوی پروتو کله چې پولیس د ډډ باډي روچته کا او تاڼې ته راوړه نو بیا د سره جیب کې صدا سي دستاویزات چې په هغه باندې بیا پولیس د فیملی سره رابطه او کچیر دا سٹارټ کې خو پولیس دا یې دل چې مطلب نن سبا اکثر داسې واقعیات شي چې داسې ډز او شنو اکثر خلک وي چې دا په رهسنه کې مړ شي وي نو سٹارټ کې خو پولیس ډېر زیات پریشان شو بیا قتل چې د په جیب کې ټول ارس پراته نو بیا د پولیس د مقتول سره چې جیب کې موبایل او یا څه نمبر وي نو پاغه باندې چې رابطي وکي نو یو کس د پیښور ریګ روډ نور سره رابطه شو هغه ورته وی چې او دا تاسو کم نوم یادوي نو دا خو زما رور دی او زه درلم تاڼې ته د چې کله تاڼې ته لاړو نو دوه قتل بیا د پولیسو وی چا ویره دا کم کس چې قتل شوی دی وی دا زما رور دی او دا اوس تقریبا یو میاش پهله د سعودي عرب نه راغلی او نن کور کې ویلو چې یاره سکار پس زم تاکال ته نو بیا دی وی چې دی ته پته نه و چې د سکار پس تل خدا او ته پته ولګي د چیر هغه قتل شوی دی بیا چې پولیس د دنه مزید تفتیش کړي دی نو دی الګ بیا د خپل د ماماګانو خلاف د خپل رور د قتل داوا کړی دا کله چې بیا د پولیس ته پوسټ کړی دی چې وجه سوا نو د پولیس ته ویلي دی چې یاره د کم رور قتل شوی دی د نن تقریبا یو نیم 2 کاله پهل خپل د ماما لور چې کم دا غیر تختولې و او هغه سره د خوخه واده کړو او بیا دی د کلی نم راغلی ودل د پیښور کې مختلف زینو کې اوسېدل خو دې دوران ور پسې خپل ماما لور کوم ماما چې لور را تختولې نو یو پسې ګرځیدل ای بیا څه طریقې سره هغه جنې را پیدا کړي و وی هغه بیا دی کور ته بوتلا او هغه جنې چې کوم د خپل فیملی مړه د پولیس له بیان دا ور کړی دی هغه خپل فیملی مړه چې کله هغه خپل فیملی مړه کنو دا الکم او یری دو چیرې کار خودي غلط کړي نو دا الک بیا او تختیدو سعودي عرب کې بیا مزدوري کوله دا یو نیم 2 کاله دی په سعودي عرب کې او دا په کم ورځ چې دی قتل کیږي نو د دې نه څنګه چې ماته استوي د دې یو میاش پهله دا الک راغلو په خبر ته او په دا ورځ باندې سکار د پاره تلو دی حواله سره چې کله بیا ما تاکال تاڼې پولیس سره رابطه وکړو هغه وی چې یاو د کس دغه سره راپورټ درج کړی دی او د ملزمانو خلاف اف ای آر هم درج کړی دی او د هغه د گرفتاری د پاره دی چې کم پروسس ته به پوره کړي نو بیا باغیزي ملزمان چې کم دی او گرفتاری او دا کم چې د تفتیش کې ویلي د دې خبرې هم تفتیش کیږي چې یاره څه ټیم د ماما د لور را تختولې و نو دې سره خو دی وی چې واده شوی دی نو وی چې ثبوتونه ګوري چې را واقعي واده سره شوی او کنو کله را تختولې و دا کم ځای نه را تختولې و په هغه تاڼه کې د دې خلاف اف ای آر شوی او کنو پولیس وی په دې ټولو شذونو باندې چې کم دی تفتیش روان دی ګرانو کو تونو کو څنګه چې ماته استوي اکثر تاسو ته ما چې ردا سي دا خوخه واده هر چا حق دی کې شک نشته چې دا چا حق نه دی دا شریش حق ته موږ لرا کړ د اسلام خلک احتیاط کول پکار دی ګوره د ماما لور تر لور لکه تر خپل واره د کور نشي منی کولې ماما خپل خورې د کور نشي منی کولې ځکه دا یو داسې رشتہ ده چې وګورې نو دا د تر لور او د ماما لور چې کوم دا د ترور لور شو دا د خوريانو په شانتي کله بیا د چا وسره چا خوخوي نو هغه بیا په کار چې باقاعده رشتہ وغواړي هغه د ماما لور څنګه چې زم د خور په شانتي بیا دا مطلب چې رشتہ وشي نو بیا خزه شي باقاعده غي بیا خپل جون تیری دا یو غلطه لار چې اختیارول دي چې کم دي دا چې مطلب او تختی خلک اکثر خلک سره دا او تختی زیات واقعیت کیږي زموږ په صوبه کې چې پټول ملک دا واقعیت کیږي خدایي انجام چې کم دي همیشه تقریبا خطرناک وي ډیر واقعیت دا شو چې هغه کې جنیم قتل شي الکم قتل شي مونږ هم دا رپورټونه ورکو په محلو کې د دینه خلک خبري جو زده کم علاقې چې واقع ده ټول کله به خبر وي خو سبق ته هیڅ کم نه علي نو زدا ویم کله چا فرض کو داسې دغه رشتي کې ماما لور ترور لور ماتر لور خو خوینو پکار چې باقاعده رشتہ وغوښتي شي ښه مور پلار لم پدې کې لګ احتیاط کول پکار دي اکثر د الک او جنې یو بل خوخي خو مور پلار پکې سلام لیټ راولي او هغه وی چې نه یاره دا رشتہ داسي نو داغه بیا داسي انجام ورسي چې دواړه فیملیز هم غرق شي او بدنامي وشي او د سره غټ نقصان چې کم دې پوره معاشره ته څو رسي
چې هر سړی بیا خورای کور ته نه پریږدي چې خورای کور ته نه پریږدي د داسې کیسونه چې ماما کلم ووري کنه نو هغه بیا کوشش کوي چې خپل خورای په کور کې نه پریږدي چې خورای په کور کې نه پریږدي خور هم ته خفای خو یو سړی وراره په کور کې نه پریږدي بیا به ترور او دارم خفای هغه به دې شي نه ګوري چې دې شي زونه بیا څونه غلط رزلټ راوځي خو بس وختي بس شي ګوري او هغه خفګانو کې زه تاسو له ډیټا درکوم په داسې کیسونو کې په 30% کیسونو کې خلک FIR درج کوي چې هلکه او جنې کله تختینو خلک د خپل شرم پټولو د پاره اړو اطلاع نه کوي خو د هغې نه باوجود هم چې په 13 کال کې کم رجسټرډ کیسونه دي کم کې چې FIR شوی دی نو هغه تقریبا د 50 نه زیات چې کم دي په پېښور کې داسې شوي چې هلکان لګي شوي جنکۍ تختولې وي سروشنه باغونه ورته خولي دې کې ما څنګه تاسو پېښور تقریبا 50 نه زیات جنکۍ په 13 کال کې چې کم کې FIR شوي هغه تختېدلي دې کې د فقیر آباد تاڼه چې کم ده دا پټاپ وا د دې تاڼې د حدود نه اووه جینکۍ تختویل شوی وي هم د دې تاڼې یو جینۍ د تقریبا 9 میاشتې شوې د 8م کلاس سټوډنټ وه چې هغه چا تختولې ده تر اوسه پورې د هغې پته ونه لګېده چې هغه به چېرته وي دغسې څوکنو تاڼه چې کم ده هغه په 2nd نمبر راغلی دې تاڼې د حدود نه 15 جینکۍ چې کم دي هغه تختېدلې شوې وي خلکو تختولې وي دغسې د حشنغرۍ نه پهاړي پورې نه غربۍ نه حیات آباد تاتارا متنو سربند یکوتوت او خزانه د دې تاڼو د حدود نه 3 جنکۍ چې کوم دي هغه تختېدلې شوي دي خلکو تختولې د هغه کیسونه دي چې کوم کې FIR درج شوی دی دغسې نورې تاڼې چې کوم دي بالا ماڼۍ شوه ګلبهار شو پیشتخره شوه بډه شوه انقلاب شو رحمان بابا او داود زو د دې تاڼو د حدود نه چې کوم دي 2 جنکۍ اغوا شوی وي دا داسې چې لکه مطلب دا سټارټ کې خو د خلکو یو بل خوښې دي کې شک نشته خو د اکثر جنکۍ په دې کې دوکه شي الکان وقتی طور باندې دی لردونه مینم ورکی تاوان طوفان پیو کې اوسرو شر باغونه ورته خو چې کله هغه او تختی نو هغه ټیم پورې دی د رزلټ نه الکان نه خبر کله چې دی د جنکۍ او تختی نو بیا دی ته پته ولګي چې خو ډېر خطرناک رزلټ هم کې دي شي او اکثر بیا دی د جنکو دی ته پته چې بس خدا جنې راو تختی ده ته د فیملی ته پوس کولو والا څوک نشته نو اکثر کې سونو کې داسې کېږي ټولو کې نه کېږي څه کې کامیاب ودونه مشي خو اکثر کې سونو کې داسې چې الګ اکثر د جنکو نه او تختی ما په خپل کرایم ریپورټینګ کې داسې ډېرې جنکۍ لیدلې دي چې کومې ګرفتاري شوي دي یو جنۍ په یو پارټۍ کې ګرفتاره شوې وه ډانس پارټۍ کې بیا د هغې نه ما مختلف جنکو نه چې کله انټرویو کوله د هغې نه ما تپوس وکړو چې هغې ویل چې یاره د هغې په کراچۍ کې یو ډېره زیاته ښه فیملي ده ډېر ښه فیملي سره تعلق و او هلته بیا د دې په موبایل باندې یو هلک سره دوستانه جوړه شوه او دا هغه هلک سره راوتښتېده وایي دې هلک به راباندې بیا دلته ډانس پارټیانې کولې نو دا هغه چې هلک سره وه میاشت نیمه بیا د هغه نه راوتښتېده نو وایي چې د هغې څو کاله په دې کې تېر شو چې بس هغه کله چا سره یو کله چا سره یو ډانس پارټیانې په هر څوک کوي چاله چې په لاس ورشي اوس هغه چې کوم فیلډ کې هغه د نو همدغسې خلکو له په لاس ورځي ما په خپله داسې یو جنۍ انټرویو کړې وه چې هغه د پهاړي پورې تاڼې نه یو هلک سره تښتېدلی و نو چې کله هغه بیا جنۍ بازیاب شوه هلک ونیوی شو نو ما هغه جنۍ ته ویې چې تا ته وګوره جنۍ ډېره زیاته ښکلې و هلک نو هغه وایي چې کله زه د هلک سره ما په ټلیفون باندې خبرې کولې نو هغه وایي دی په موبایل کې ډېر زیات ښکلی ښکارېدو خو کله چې ما کور پرېښوستو او جیکۍ مډې ته راورسېدم او د سړي سره کله زه په بس کې وایي کېناستم نو چې ورته مې وکتل نو بس وایي بیا مې دا زړه بلکل وچاودو چې دا تک تور انسان وایي زما د عمر کې هم ډېر زیات و خو بیا ما سره خو بله لاره نه وه نو اکثر دې کې دا وي چې والدین هم دې جنکو باندې بیا دې کې ډېرې جنکۍ داسې چا واپس راتلل غواړي خو والدین چې کوم دي د شرم د وجې نه دغه جنکۍ خپلې لوریانې بیا نشي راوستې نو هغه والدینو ته خیال خواست دی چې دا جنکۍ دي غلطي ته وشي که دې فرض کړو دغه لوریانو ته بیا د واپسۍ ټولې لارې بندې کړي نو هغوی به بیا یا چکلو ته ځي یا به کوبخانو ته ځي یا به د ډانس پارټیانو له خلکو ته لاس ته ورځي زما ټولو جنکو هلکانو ته دا درخواست دی چې یو خو دا وکړئ چې فرض کړو ستاسو چا سره خوښه وي نو مور پلار په نوټس کې راوستل پکار دي او باقاعده رشته غوښتل پکار دي او واده کول پکار دي او مور او پلار ته مې دا یو ریکویسټ دی که فرض کړو ستاسو بچي په خپلو کې رشته دارو کې یا بارۍ کې چا سره رشته کول غواړي نو د بچو خوښې ته کتل پکار دي ځکه چې بیا داسې قدم اوچت کړي کله کله پکې په خپله مړه شي کله کله په دې کې بیا دښمنیانې شروع شي او خلک پکې مړه کېږي او کله کله داسې غلط رزلټ هم راوځي چې جینۍ پاتې شي او هلک ته وتښتي نو ټولو ته د دې شیزونو کې ډېر خپل ذمواري چې کوم ده هغه پوره کول پکار دی او ډېر احتیاط کول پکار دی